بسم الله الرحمن الرحیم د یو نوی پروګرام سره زه یم سید کبیر شاه ګرانو کتونکو خبره به کوو د افغانستان او د پاکستان دغه افغانستان او پاکستان د خپل منځ کې دغه تاوتریخوالی د دومره مودې راسې ولې روان دی دغه جنگ به آخر کله ختمیږي دغه جنگ اختتام به آخر کله کیږي دغه به څوک کوي آیا اوس پکې نوي اپډیټ سره راغلي دي ویل کېږي دا چې د پاکستان لخوا چې کومې حملې شوي دي دغه حملې ولې شوي دي آیا د پاکستان ډېر زیات تنګ شوی او که څه وجوهات دي په دې ټولو اړه خبرو کولو لپاره موږ سره صحافي کامران شاه صاحب په نی پروګرام کې موجود دی کامران صاحب ته ستار کلی وایو مننه جی کامران صاحب موږ د ډېرې څه مودې راسې ګورو چې د پاکستان او د افغانستان ترمنځ تاوتریخوالی ډېرې څه مودې راسې روان دی بارډر هم بند دی تجارت هم بند دی یو بل ته سوال جواب هم کوي خو آخر د دې په منځ کې داسې څوک منځته راغلی دی چې دغه جنګ چې کم دی ډېر زیات شو کم نه شو زیات شو اصل مسله دا ده چې د دواړو ملکونو ترمنځ د اعتماد چې کومه فضا ده هغه قایمه نه ده جی او کومې پورې چې خبره ده منځ ته د راتلو نو سعودي عرب حکومت په دې کې یو وخت کې څو ورځې مخکې یوه سالیسي کړې وه جی خو همغه خبره راشي چې هلته خبرې اترې د ښه طرف ته روانې شي او دې خوا بیا په پاکستان کې داسې حالات جوړ کړي شي داسې بریدونه وشي داسې خلک په نښه شي داسې ځایونه په نښه شي چې هغې سره حالات یې وارې بیا خراب شي مونږ وګورو نفسیاتي طور باندې د افغانستان چې کوم ولس دی باوجود د دې چې دلته یې ۴۵ کاله تېر کړه خو هغوی د پاکستان سره نه مخلص دي او نه د پاکستان دپاره هغه ځای په زړه کې شته صحیح د پاکستان حکومت دپاره لکه کله نه چې افغانستان کې د امارت اسلامي عبوري انتظامیه راغلې ده د هغې نه وروستو د پاکستان ډېر زیات صحافیان افغانستان ته هغوی تګ راتګ شوي وو او د ټولو سره چې زما به خبرې وشوې کوم زموږ ملګري چې تللي وو هغوی جی سره مو خبرې وشوې نو هغوی هم دغه خبره کوله چې یاره د افغانستان ولس چې دی د پاکستان د حکومت یا د پاکستان خیرخوا ډېر په نظر نه راځي صحیح اوس به راشو موجوده صورتحال ته نو موجوده صورتحال داسې دی چې په پاکستان کې د باجوړ په یو سکیورټي فورسز چیک پوسټ باندې حمله شوې وه او د جی هغې چې کله تحقیقات وشو نو په هغې کې چې کوم ملوث کسان وو د افغانستان سره د هغوی تعلق و د افغانستان چې کومه ملي اردو ورته وایي یا فوج ورته وایي جی سکیورټي ادارې د هغې سره د هغوی تعلق راوخته بیا د هغې نه وروستو پرون د خیبر پښتونخوا په بنو ضلع کې په یو دغه باندې حمله شوې وه کانوای جی باندې په هغې کې یو لیفټننټ کرنل د پاکستان چې دی شهزاده ګلفراز آوان هغه پکې شهید شو هغه سره فوجیان نور شهیدان شوي دي جوبل شوي دي د دې په منځ کې وګورو نو د خیبر پښتونخوا په جنوبي اضلاع کې پرله پسې دغسې بریدونه او حملې کیږي او ویل کېږي دا چې دغه حملې چې څوک د هغې منصوبه بندي کوي د هغې احکامات ورکوي هغه د پاکستان چې کوم ټي ټي پي ده یا داعش خراسان دولت اسلامي یا خراسان چې کوم دی د هغې خلک دي او هغه په افغانستان کې ناست دي او د افغانستان نه دلته هغې خلک رالیږلي دي یعنې د افغانستان خوره د پاکستان خلاف ښه ټیک ټاک استعمالېږي او د هغې ثبوتونه او شواهد هم پاکستان حکومت وایي چې موږ سره شته موږ لرو هغه نو د دې ټولو څیزونو په تناظر کې یو ایر سټرایک شوی دی افغانستان په دې باره کې څه وایي چې کوم د پاکستان لخوا پې کوم اټیکس وشو اول خو د اټیکس خبره وکړو چې جی اټیکس چې کوم شوي دي کوم جټ تیارو چې بمباریانې کړي جی دي د پاکستان او افغانستان پولې سره چې کوم نږدې علاقې دي د افغانستان هغه درې صوبې دي پکتیکا د خوست دی او ننګرهار جی صوبه ده په دغه صوبه کې د پاکستان د اعلی حکامو تر مخه دوی د انټیلیجنس بیسډ اپریشن وکړو هغه ایر سټرایک یې وکړو او هغې کې تقریبا اووه کیمپونه ځکه چې کله د پاکستان موقف راغی نو هغه پکې دا ویلي چې اووه کیمپونه موږ په نښه کړي دي او په دغه اووه کیمپونو کې چې کوم خلک هلاک شوي دي نو هغه د ټي ټي پي یا د داعش خراسان سره د هغوی تعلق او هغوی د پاکستان خلاف چې کومې کاروایانې کولې نو دا د هغې جواب مونږ دوی ته ورکړ او مختلفې اضلاع دي چې په هغې کې دغه اووه کیمپونه او هغه په نښه شوي دي
پاکستان په دې باندې هم زور ورکړ چې افغانستان چې کوم عبوري انتظامیه ده هغې د دا یقیني کړي چې د هغې خاوره زموږ خلاف استعمال نشي. دوحه کې چې کوم معاهدې شوي دي او کوم لاسلیکونه شوي دي د هغې پاسداري دې وکړي. که دغسې نه وي نو بیا پاکستان د خپل عوامو یا د ولس حفاظت کولی شي او د ولس د حفاظت لپاره او بیا په هغې باندې چې څوک حملې کوي د هغې خلاف دغسې سټرایکس کیدی شي. د دې سټرایکس خبره څو ورځې مخکې بلکې پرونۍ ورځ 13 ورځ که وګورو نو په هغې باندې د پاکستان د حکامو د طرفه ډېره سختې نیوکې شوې وې او ویلي وو چې یاره دغه سټرایکس به چې دي نو موږ دغه کوو. بل پاکستان دا هم وویل چې دا کومه کاروي چې وه دا مکمل انټیلیجنس بیسډ وه او هغه ځایونه چې کوم ځایونو کې دغه کیمپونه دي هغه موږ په نښه کړي د کوشش هم کړی دی چې عوامي دغه ته املاکو ته عوامو ته نقصان ورنرسي. ورنکو. د سټرایک نه پس د افغانستان چې کوم میډیا د هغې هم د دې څیز تصدیق وکړ او بیا د افغانستان چې کوم حکام دي هغې هم د دې څیز تصدیق وکړ د سماجي رابطو په ویب سایټونو باندې هم او په میډیا باندې هم هغې د دې تصدیق وکړ او هغې دا خبره هم څرګنده کړه چې د کوم خلک چې په دې کې هلاک شوي دي یا جوبل دي د هغې وینه به موږ ضایع نه دغه کوو. مطلب د هغې د طرفه هم یو دمکي راغله او هغې په دې بنیاد باندې دا وکړه چې د ننګرهار یو ولسوالۍ د بهسود ضلع ده په هغې کې یو کور دوی وایي چې په نښه شوی ده. په هغه کور کې چې څومره خلک وو نو هغه ټول عام ولسي وګړي وو او تقریبا 18 تنان چې پکې 15 ماشومان هم وو دغسې زنانه وې پکې دغسې نور بالغ کسان وو هغه چې دي نو د هغوی د وینا تر مخه شهیدان شوي دي او د هغې جنازې هم وشوې. نو په دغه تناظر کې هغوی وایي چې یاره موږ به د دې خلکو د وینې حساب اخلو. یعنی مطلب پاکستان د افغانستان نه دا غوښتنه هم کړې وه چې د افغانستان خاوره د پاکستان خلاف نه استعمالیږي خو ریټن راکا. نو ریټن ورکول مطلب نه ورکول پاکستان ته څه مقصد و؟ همدغه مقصد و چې دا کومه کاروی دي کوله؟ نه ریټن ورکول یا ګوره دې ځای کې بیا د سټیټس هغه دغه راشي که نه. اوس د سټیټ په خپل هغه ته هم ګوري قوت ته به هم ګوري خپل استطاعت ته هم ګوري. یعنی موږ دا وایو چې افغانستان ادباري ملک نه دی که څنګه؟ افغانستان ادبار او نا ادباري یو بېله خبره ده. جی ګوره افغانستان باندې د تیرو 40 یا 45 کالو کې وګورو نو اول سویت یونین او بیا د هغې نه پس د هغې خپلې د نننۍ چې کومې جګړې وې او دغه هغه مخې ته راغلي او د هغې نه پس طالبان رالل بیا د هغې نه پس امریکا راله 20 کاله امریکې هم تېر کړل. اوس بیا امارت اسلامي چې دی نو د حکومت واګې په لاس کې اخیستې دي خو خبره بیا هم هغه ځای راشي چې د هغې دومره سټرینث نشته د هغې دومره وس نشته چې هغه خلک کوم چې پاکستان ډیسټیبلایز کول غواړي یا د پاکستان دننه حملې کوي په مختلفو اهدافو باندې د هغې چې کوم خپل اهداف دي او هغه حملې هغې ودرئ یا په شا وتمبئ یا هغه خلک کنټرول کړي ځکه چې دغه خلک د هغې د کنټرول نه بهر دي. بل افغانستان زیاتره چې دی نو غرایزه علاقو باندې مشتمل دی او هغه غرایزه علاقې ډېرې لرې پرتې علاقې دي. بله خبره په دې کې دا ده چې افغانستان سره هغسې منظم فوج نشته هغسې د انټیلیجنس نظام ورسره منظم نشته هغسې هغې سره نور داسې آلات چې هر بزرګ والی او نن سبا ټیکنالوژي چې کومه ده او کوم ماډرن ټیکنیکس دي د هغې استعمال یا خو هغې ته نه ورځي یا ورسره هغه څیزونه نشته. نو دا ټول ګوره سویت یونین ته که شکست ورکړی شوی دی که امریکې ته شکست ورکړی شوی دی هغه کولډ وار و هغې ته سرد جنگ وی او په دغه سرد جنگ کې هغوی بېشکه چې شکست ورکړی دی خو په سرد جنگ کې او بیا سفارتي تعلقاتو کې ډېر لوی فرق یا بیا د سفارتي تعلقاتو هغه دغه ساتلو او د هغې نه د خپله خاوره د بل خلاف د نه استعمالولو دپاره ډېر څیزونه چې هغه پکار نو افغانستان په هغې باندې لا برابر نه دی. افغانستان په خپله هم بار بار دا دغه کوي چې یاره موږ نه استعمالو او کوشش کوو چې زموږ ځمکه د چا خلاف استعمال نشي. هغې یو بل منطق هم وایي چې افغانستان سره نور هم ډېر ملکونه پولې لري نو هغه ملکونه ولې دا دغه نه کوي چې یاره زموږ خلاف د نه استعمال خلاف د هغې خو او نه هلته چېرته داسې کاروایانې شوي دي. دا د پاکستان ولې رانیولی دی؟ اصل مسله دا ده چې کله د افغانستان
حالات خراب و امریکا په افغانستان کې وه، نو پاکستان کې هم په سرحدي علاقو کې جی خصوصا قبایلي چې کوم مزله دي دلته په بلوچستان کې، او بیا دغه ټول څیزونه په ټول پاکستان ته خورېدل. اوس چې څنګه خورېږي لګیا دي، نو دغه ډلو پکې وسلوالو ډلو پکې کار کوو لګیو، او هغه وسلوالې ډلې په څه ناڅه دغه کې د افغان هغه طالبان چې کوم کولډ وار کې امریکې سره لګیو، د هغوی یې امداد کړی دی، هغوی له تللي دي، صحیح د هغوی سره یې خپله پوره دغه کړی دی، کومک کړی دی. نو اوس دا هم یو فیکټر دی، او دا داسې یو فیکټر دی چې دا هر څوک نه وایي. ټیک اوس هغوی هغه خلک چې احسانات یې دي پې، هغوی څنګه د ملک نه وباسي؟ بل د دوحه معاهدې یا په دوحه کې چې کوم مذاکرات شوي، نو په هغې کې د افغانستان چې کوم وزیر خارجه دی مولوي امیر خان متقي، متکي هغه بیا په افغانستان کې په مختلفو پروګرامونو یا په دغه کې غونډو کې دا خبره په ډاګه کړې وه چې یاره موږ ورته وایو چې موږ یې درله نیسو، درکوو یې درله. نو وایي چې نه، موږ له یې راکوې ما، خو صحیح دغه ځای تاسو کنټرول کې. نو اوس لکه دواړه طرفه به کتل غواړي چې دواړه طرف څومره سنجیده او مخلص دي دغه اور چې دی نو د دغې مړ کول دپاره. ځکه چې که وګورو نو په افغانستان کې کاروی کېږي او که په پاکستان کې کاروی کېږي، د دغه خلکو کوم چې وسلوالې ډلې دي یا د هغوی کوم وګړي یا اراکین دي، د هغوی مرګ جوړ له په هغې باندې خبره نه کوو. خو که عام ولس په پاکستان کې یا په افغانستان کې د دغه حملو په ضد کې راځي او هغوی ته زیان رسي، نو دواړه طرفه ته پښتانه دي، دواړه طرفه د یو دین اسلام منونکي دي، او دواړه طرفه دود دستور دغه یو دی، او بلکې انسانان دي. نو په انسان باندې خفه کېدل دا لازمي خبره ده، نو دواړو طرفو ته نقصان کېږي. باید چې د دې یو داسې ټوس حل مخې ته راشي، داسې هوارې مخې ته راشي چې د دواړو ملکونو د عام ولس چې کوم نقصان دی دا ختم کړی شي. کامران صاحب تاسو ډېره ښکلې خبره کوي، خو په تلو تلو کې راته اخرنۍ په لنډو ټکو کې ووایي چې اخر بیا هم هغه خبرې راځو چې حل یې څه دی؟ دا چې کوم جنگ روان دی، دا کمې حملې چې کېږي، بیا د هغه سایډ نه چې کوم جوابات راځي، نو داسې ستاسو ته څه لګي چې دغه بارډر به کولو شي یا دا تجارت به روان شي؟ ګوره، جنگ یا د خاورې د یو بل خلاف استعمال یا سفارت، دا ټول بیل بیل څیزونه دي. سفارت بیل یو شی دی، معیشت بیل یو شی دی. اوس کوم څیز د کوم دپاره امداد ورکولی شي، لکه سفارت یو ښه سفارت چې دی، جی نو هغه معیشت ته وده ورکولی شي، هغه تعلقاتو ته وده ورکولی شي، هغه د دواړو ولسونو ترمنځ چې کوم دود دستور دی او کوم دغه دی هغې ته وده ورکولی شي. خو که فرض که زموږ سفارت ښه ني یا زموږ ترمنځ اخلاص ني، یا درېیمه خبره دا هم ده چې یو داسې ملک، یو داسې روډ، لکه ګوره د دوو وروڼو ترمنځ جګړه شي، جی صحیح ده، دواړو سفارت هم ټیک نه دی، تعلقات هم ټیک نه دی، اخلاص هم یو خوا بل خوا څه لږ کمې شته، او د هغې دا څیز رواني. خو که منځ کې یو مشر ورور راشي او هغه دواړه کینی، دا مشر به راځي څوک؟ او ګوره د دې چانس شته. او ما چې مخکې ویلا کې هم تاسو ته سره کوم خبره کړې وه، سعودي زموږ صحیح دپاره ډېر محترم دغه دی، او د هغې مشرۍ کې که هغه لکه کوم یو اسلامي ملک هم، خو سعودي لږ پرومیننټ په دې دی چې هغه سره زموږ هغه جذباتي ایماني او جی دغه لګاو دی، او هغه موږ یو مشر په دغه حساب باندې ټوله امت مسلمه ګڼي. نو که هغه راشي او په دې منځ کې کینی او هغه د دواړو طرفو خبره ووري، دواړه طرفین چې دی نو کینی په یو ټیبل باندې، او د دواړو چې کوم کوم ځای کې د اخلاص کمې دی، کوم ځای کې د نیت خرابې دی، د هغه خبرې ترې لرې کړي، نو زما نه دی خیال چې دا څیز به هوار نه شي، بلکې دا به انشاءالله ډېر ښه طریقې سره هوار شي. او باید په کار هم دا دی چې پاکستان او افغانستان دواړه په دې خطه کې داسې اهم ملکونه دي چې که د دې ترمنځ دا تاوتریخوالي وي، نو دې نه به دا ټوله خطه چې کومه ده دا به ورته متاثره کېږي او زیانمنه کېږي. ډېره مننه کامران صاحب، ډېرې ګټورې او ژورې خبرې مې کړې. ګرانو کتونکو، دا چې کوم نوي اپډیټ و د افغانستان او د پاکستان په اړه باندې هغه تاسو سره کامران شاه صاحب شریک کړ. دا و زموږ نننی پروګرام. در بل پروګرام پورې ماله زما ټیم ته راکړي اجازت. د لوی الله په امان.